أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. ज़ुबां से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल ज़ुबां से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضراتو، د انسان عزت دا په الله رب ذوالجلال باندې ډېر زیات ګران دی. د مسلمان بے عزتی دا د الله رب ذوالجلال نه د خوښه. یو مسلمان را پاسی او دې د بل مسلمان بے عزتی کوي او د هغه عزت خرابوي، دا د الله په نسبت باندې عظیمه ګناه ده. دغه د عزت خرابولو یوه ذریعه په مسلمان باندې بهتان لګول دي. بهتان لګول په مسلمان باندې د الله په نسبت باندې دا عظیمه ګناه ده، لویه ګناه ده، من الکبائر ده، گناه کبیره ده. یو انسان را ولګېدو او په بل مسلمان باندې بهتان ولګو، شریعت د دې دپاره سزا مقرر کړې ده او د قرآن عظیم الشان فالفاظ سره
د دغه انسان سزا مقرر شوی ده. الله رب ذوالجلال بیان فرمایي والذین یرمون المحصنات، هغه خلق یرمون چې دوی عیب لګي المحصنات په پاک دامنو زنانو باندې. اگر چې الفاظ د محصناتو راغلی دی په قرآن کې چې په زنانو پاک دامنو باندې بهتان لګوي، خو دې کې سړیم شامل دي. کو زنانه ده او کو سړی دی تا په بهتان ولګو. الله رب ذوالجلال بیان فرمایي ثم لم یأتوا باربعة شهداء، بیا دوی راتګ اونکو په څلورو ګواهانو باندې. فجلدوهم 80 جلدة، الله رب ذوالجلال بیان فرمایي دوی له کوړې ورکې 80 کوړې. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، او د دوی گواه مقبلوي همیشه د پاره. واولئک هم الفاسقون، الله رب ذوالجلال بیان فرمای او هم دوی دی بدکار خلق. د دې بدکاری نسبت د زنا نسبت او چا باندې بهتان لګول دا خو دوی په بل لګو. الله رب ذوالجلال بیان فرمای دوی په خپل بدکاران دي، فاسقان دي، دا الله د اطاعت نه وتی خلق دي. ایسے با سدلی دلی ندی او تر او لگی دی او توی چې دا کار خدا سی دی نو نا پکار خدا دی چې دغلتا کو سدی لیدل د یو مسلمان بی عزت کېدل دی لیدل نو دغلتا ځان ناغرض کا زکا چې تا سره څلور گواهان نشتا، تا سره چې څلور گواهان نشتا سرستا، نو ته څنګه راځي او دا گواهی ورکې چې دی پلان کی دا کار غلط کړی دی، زنای کړی دا، د زناکاری د پاره ته دا گواهی ولې ورکې چې تا په خپل سترګو لیدلې نه دي. نو حضراتو مسلمان باندې با پردا اچي، د مسلمان بی عزتی باندې کې او پدې باندې زمونږ اکابرو ډیر خو عمل کړی دی. حاتم اسم یو لوی بزرگ تیر شوی دی، یو لوی ولی الله د زمانه تیر شوی دی. په کوم وخت کې تیر شوی دی؟ د امام احمد ابن حنبل رحمه الله د هغه د زمانه سړی دی، لوی سړی دی. ښا حاتم اسم بزرگ شخصیت دی، مناظری به کولې سیبا د اسلام د پاره مناظری کړی دي، لوی مناظرو او مناظره به داسې وا راشه اخوا دی خو مناظرم نه. امام احمد ابن حنبل رحمه الله ورتوي تپوس ته کوي د حاتم اسم نه وای کله چې ته مناظرې لاړ شي او مناظره کې نو مد مقابل مناظر اغستا طرفدار جوړ شي او کوم خبره چې ته کې هغه تا سره ودرېږي نو دا ته په دې مناظره کې سوې او دا مناظره څنګه کې چې دا مد مقابل مناظر ستا طرفدار جوړ شي.
حاتم اصم رحمه الله ورته بیان فرمای وی کله چې زه مناظرې لزما نو وی د شپې الله رب ذوالجلال ته دا دعا وکم چې یا الله سبا لزم مناظرې لزم او زما د پلان کس سره مناظره ده خو یا الله حق زما په جبم جاری کې او د هغه په جبم جاری کې نو دا دعا کومه چې یا الله حق د هغه په جبم جاری کې زما په جبم جاری کې او دویم دا کار کومه چې کله مناظرې لزما نو نیت می داوی چې حق ثابت کو او د مسلمان یا د بل انسان شرمول می مقصد نوي چې وی شرمو نو کله چې زه په دې نیت لاړ شم هغه مد مقابل مناظر زما طرفدار جوړ شي دغه حاتم اصم رحمه الله پبارک راضی دته اصم ویل کیږي اصم وای کونتا دی کون نو قسم دم وګونه خسیو خټک ټاک وګونه د لری نه بهم خبره اوریدا د نږدې نه بهم خبره اوریدا په مزه خبره بهم اوریدا تیز خبره بهم اوریدا نو دته وی دا اسم ولی ویل کیږي وی اصل خبره دا ده چې دله یو زنانه راغله او چې کله دله راغله مسلې تپوس یې کو نو په دغه وخت کې د دغه زنانه نه بعد لاړل حاتم اصم رحمه الله ته دا زنانه ډېره زیاته پیکه او شرمنده شوه چې دغه زما کم شرم زما وشو په دې باندې خو دې پیښ اوس پته د مسلې تپوس څنګه کو او ډېره زیاته خفه شوه حاتم اصم ته چې کله مساله بیانوله ورته وی دا مسله داسې ده حاتم اصم رحمه الله ورته وی تاسو وی ما و نریدل دا زنانه بیا ورته مسله بیانوي حاتم اصم رحمه الله ورته وی تاسو وی لږ تیز وایا زنانه بیا ورته وی نورما دا تاسو وی لږ تیز وایا هغه خپه چغه وای خو یوس مې واورېدل زنانه خوشاله شوه چې ما نه څه شرم وشو هغه خو دوا ونه ریدل دا لاړه خو بیا هم داسې نه کوي چې بل کس راځي او هغه ورته خبره کوي نو دی خبره اوري حاتم اصم رحمه الله زنانه باندې پرده اچوي او څومره پرده پې واچوله دا هغې نه بعد حاتم اصم په اصم باندې مشهور شو په کون باندې او چې څوک ورته خبره کوي نو دی ورته وایي څه دې وي لږ تیز ووایه ما ستا دا خبره ونرېده بیا ووایه حاتم اصم رحمه الله دغه شانتې دا وخت تېرو په یو زنانه باندې د پردې اچولو دپاره و یو وارې یو کس راغی او دته خبره وکړه حاتم اصم رحمه الله فورا ول جواب ورکو په مزه خبره وکړله نو هغه ورته وی چې سبا منګه خو بتا ته اوسه پورې چغې والې او په تیزه تیزه باندې به لګیو تا به خبره نه اورېده او نن ما په مزه خبره وکړه تا څنګه واورېده حاتم اصم رحمه الله ورته فرمایل زه کوڼ نه یم نو وی تا به چې خبره نه اورېدله دا دومره زمانه خو منګه به تا ته اواز کوو تا خو به خبره نه اورېده وی د چا د وجې چې ما ځان کوڼ کړی هغه
انسان اوس په دې دنیا کې نشته، وفات شوی ده.